خوشدل شاه پاکستان پریدي، پاکستان سره لوبه پریدي او بل وطن ته ځي. کم وطن ته ځي په هغې هم خبره کوو. خوشدل شاه حوالې سره چې کوم اپډیټس راغلي دي، آیا واقعي خوشدل شاه د پاکستان کرکټ بورډ نه، د پاکستان کرکټ ټیم سلیکشن کمیټۍ نه مایوسه شوی دی؟ په دې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. ریسنټلی د عباس افریدي یو انټرویو زما خیال عباس افریدي د دې خبرې انکشاف کړی چې خوشدل شاه وایي چې یو میاشت نیمه نور ګورم که چېرې سلیکټ نه شوم نو بیا پاکستان پرېږدم. خو خوشدل شاه هم دې حوالې سره خپل بیان جاری کړی دی. خوشدل شاه ویلي چې په ډومېسټک ټورنامنټو کې، په ډومېسټک کرکټو کې زما کارکردګي، زما پرفارمنس ډېر ښه دی او د هغې باوجود هم زه نظر انداز کېږم. نو خوشدل شاه ویلي دی چې د پاکستان ډومېسټک کرکټ کې زه واحد کلاړي ما چې په هغې کې ما په نمبر 6 او نمبر 7 باندې ښه بیټینګ کړی دی. تقریبا 800 رنزونه ما جوړ کړي په ډومېسټک ټورنامنټو کې. په ډومېسټک کرکټ کې په نمبر 6 باندې بیټینګ او په نمبر 7 باندې بیټینګ، یعنی د میډل اډر نه پس چې کوم راځي نو هغه 6-7 پوزیشن دی چې په هغې باندې ما بیټینګ کړی او په نمبر 7 او په نمبر 6 کې زه واحد کلاړي ما چې ما 800 رنزونه جوړ کړي دي، ما ښه پرفارمنس کړی دی او د هغې باوجود هم زه نه سلیکټ کېږم. او که چېرې دا حل وي نو بیا زه بل وطن ته ځم. د خوشدل شاه حوالې سره که زه تاسو له ووایم نو ده لا ښه کمپلیټلی موقع میلاو شوي دي. تقریبا 2 خو د T20 ورلډ کپ یې کړي دي. خوشدل شاه 2 T20 ورلډ کپ یې کړي، یو یې ODI ورلډ کپ کړی. د ما خیال چیمپئن ټرافۍ کې هم خوشدل شاه د پاکستان د ټیم حصه وه. خیر د هغې د چیمپئن ټرافۍ حوالې سره اوس شور نه یم، خو یو T20 ورلډ کپ خو خامخا خوشدل شاه کړی دی، یو که 2 هغه الریډي موږ له پته ده چې خوشدل شاه په هغې کې څه داسې خاص پرفارمنسز نه دي راغلي. یعنی په ډومېسټک کرکټ کې پرفارمنس او انټرنیشنل کې تعالی موقع ډېره کمه میلاویږي او هغه موقع به ته کیش کې که چېرې ته ځان پاکستان کرکټ ټیم سره کیری کول غواړې نو ته به خپل پرفارمنس کنسسټنټلی کې. نو خوشدل شاه له ښه بھرپور موقع میلاو شوي دي. خوشدل شاه نه پس چې زمونږ کوم نوجوان نسل دی، یعنی پاکستان کرکټ ټیم کې اوس که د پرچې دي مضبوطه یې که نه نو بیا وداوټ اینی پرفارمنس، وداوټ ډومېسټک کرکټ یو ویل بی د پارټ اف پاکستان کرکټ ټیم. خو که چېرې د ستا پرچې مضبوطه نه وي نو بیا به ډېر کلاډیان داسې وي چې هغه مایوسه شي او هغوی بل وطن ته لاړ شي، USA ټیم جوین کړي، د عمان ټیم جوین کړي، UAE کې لوبه شروع کړي. وجه سي چې هغوی له هغه رنګ پراپرلی موقع نه میلاویږي. نو اوس خوشدل شاه له خو د ما په خیال د خپل وخت د ده چې کم ټایم په هغې کې ده له موقع میلاو شوي دي. نو کوس هم خوشدل شاه وایي چې زه موقع غواړم، یا افتخار چاچا وایي چې زه موقع غواړم، افتخار چاچا له موقع میلاو شوي دي. ها موقع به دی له دوباره ورکړلی کېږي، خو که چېرې دی کنسسټنټلی پرفارمنس په ډومېسټک کرکټ کې وکړي او ځان هایلایټ کړي چې یس آی ایم سټل پرفارمنګ، نو هغې نه پس بیا پاکستان کرکټ بورډ له پکار دي چې موقع ورته ورکړي. خو که چېرې د دی نه بل ښه پرفارمر نه وي، که دی نه بل ښه پرفارمر وي نو پیله حق د هغه دی، هغې نه پس بیا حق د دی دی، ځکه دی له الریډي موقع میلاو شوي دي بھرپور. نو د خوشدل شاه دا یو بیان راغلی و چې خوشدل شاه دې خبرې تردید کړی دی چې نه زه د پاکستان یم، د پاکستان سره به لوبه کوم، پاکستان سره مې لوبه کړې ده، زه پاکستانی یم، د پاکستان به یم او د پاکستان مخکې هم اوس هم یم او راتلونکي وخت کې به هم یم. د خوشدل شاه دا سټیټمنټ هم راغلی دی.